أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة هر کله چې هغه کېدونکي واقعیا راشي نو داغه راتلو تبا هیڅوک دروغ نوایي خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا هغه با خکتکون کې پورته کون کې آفت وی په هغه وخت کې با زمکه ناصافه اجړه قولې شي او غرونه بداسي زری زری زکړي شي چې خوره ور دوړه بتري جوړ شي وكنتم ازواجا ثلاثه تاسو به په هغه وخت کې په دریو ډلو کې تقسیم شئ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة خیلاس والا نو د خیلاس د خلکو د خوش نصیبای با سوای واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة او غسلاس والا نو د غسلاس د خلکو د بد نصیبای با سوزوی والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم او وړاندې خلق خو وړاندې دي هم هغوی خو خاص نزدېکان خلق دي د نعمتونو نه پډکو جنتونو کې به اوسي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين پړمبو کې با ډېر وی او پرستانو کې با کم وی على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين پداسي تختونو په یو بل ته مخامخ د دې وهلي وی چې هغه با په ملغلور باندې بنلې شوی وی يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون داوی په مجلسونو کې با ابدي هلکان د رواني چینه د شرابونه ډکی پیاله او د شیشه بوتلی او جامونه په منډه منډه ګرځوي چې داغه پسکلو سره با نه په هغوی سرګردانی راځي او نه به عقل خرابيږي وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون او هغوی با د هغوی مخیته قسمه قسم خوندناکي میوه پیش کوي چې د خپل خوخي میوه تری راواخلي او د مرغو غوخي با ورته پیش کوي چې د خپل خوخي د مرغۍ غوخه استعمال کړي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون او داوی د پاره با خسته سترګوالا هوري وی داسې خسته لکه پټي ساتل شوی ملغلري دا ټول هر څه باورتا د هغو عملونو د بدلې په تور ملاويږي کم چې بهغوی په دنیا کې کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هل ته بهغوی هیڅ ابس کلام یا د ګناه خبرې نه اوري
چې کوم خبره وي هغه به ټیک ټیک وي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين او د خیلاس والا د خیلاس د خلکو د خوشنصیبی با سوای في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة هغوی با په بے ازغو بیرو کی او قد پقد کېلو کی او په اوګدو اوګدو سورو کی او هر وخت پروانو اوبو کی او په نختمې دونکو او په اسانه ملاوي دونکو میوو کی او په اوچتو اوچتو زینو کی وی. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. مونږ به د هغوی بیبیانی خاص طور د نبی سرنا بیا پیدا کړو او پیغلی جنا بتری جوړی کړو. په خپل خاوندانو با عاشق وی او په عمر کې با همزولی وی. دا هرڅ د خیلاس د خلکو د پاره دی. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هغوی با په مخکینو کې ډېر وی او په ورستنو کې به هم ډېر وی. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. او د ګسلاس والا د ګسلاس والو د بدنصیبای با ست پوس کوي. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هغوی با په ګرمو هواګانو او اشیدلو اوبو او د تورو لګو په سورو کې وی چې نبا یخوي او نبا آرام ورکون کې وی. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. دا به هغه خلق وی چې دې انجام ته د رسیدولو مخکې هغوی خوشاله وو او په لوی ګناه باندې ټینګتیا کوله. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. او ویل به چې کله مونږه مړ شو او خاوري شو او د هډوکو یو پنجره پاتې شو نو آیا بیا به راژوندي کیږو او آیا زمونږه هغه پلرونه نیکونه به هم راژوندي کیږي کم چې مخکې تیر شوی دي. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا یقینا چې وړاندې ورستو ټول خلک با یو ورځ خامخا راجمع کړي کیږي چې داغه وخت مقرر کړی شوی دی. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. بیا بتاسو اے گمراهانو او دروغ غړونکو خلکو د زقوم د ونی خوراکونه خوري، هم دا غینه با خپل خېټه ډکوي او د پاسه بپری ایشیدلی اوبو د هغه اوخ پشانس کوي چې هغه سختي تندي اغستې وي او تندې مړکیږي نه. دا د ګس طرف د خلکو میل مستیا ده د جزا پورز. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مونږ تاسو پیدا کړی یای نو بیا ولی تصدیق نه کوئ؟ افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تاسو چرتا دې خبرې ته فکر کړی دی چې دا کومه نطفه تاسو ور اچوي نو آیا د دینه بچی تاسو جوړوي او کو داغه جوړونکي مونږ یو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونږه ستاسو په منځ کې مرګ تقسیم کړی دی او مونږه د دینه عاجز نه یو چې ستاسو شکلونه بدل کړو او په داسې شکل مو را پیدا کړو چې هغه اډو تاسو ته معلوم نوي. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. خپل اولنې پیدایش خو تاسو ته معلوم دی نو بیا ولی سبق ناخلی؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تاسو چرتا په دې خبره سوچ کړی دی چې دا کم تخم تاسو کوي د دین فصلونه تاسو را زرغونوي او کو د دې را زرغونون کی مونږ یو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. کومنګ وغواړو نو د دې فصلونو نه ببوس جوړ کړو بیا به تاسو قسمه قسم خبري جوړوي چې په مونږ خو الټه تاوان راغی بلکې زمونږ خو نصیب خراب شوه دی. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تاسو چرتا پغړې دلو سترګو کتلې دي چې دا کم یو بو تاسو سکای آیا دا تاسو د وریځونو راورولې دي او کو د دې راورون کې مونږ یو؟ کومنګ وغواړو نو د دې نه با سختي تروي او جوړې کړو نو تاسو شکر ولی نه وباسئ. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تاسو چرتا خیال کړی دی دا ور چې تاسو بلوي آیا د دې ونه تاسو پیدا کړی دا او کو د دې پیدا کونکي مونږ یو؟ مونږ هغه د وریا دولو ذریعہ او د حاجتمند د پاره د ژوند تیرولو سامان جوړ کړی دی. فسبح باسم ربك العظیم. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا. فلا
أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون پس نز قسم خورم دستور په زینو باندې او که تاسو په هیګي نو دا ډېر غټ قسم دی چې دا د اوچتي مرتبه قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې لیکل شوی دی چې د پاکو خلکو نسیوا ورتا هیڅ وګتی نشي ورولې تنزيل من رب العالمين دا د رب العالمین د طرفنا نازل شوی دی أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نو آیا تاسو د دې کلام سره بے پروايي کوئ او په دې نعمت کې مو خپل حصہ دا مقرر کړی دا چې دا دروغ غنئ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين اوس کچری تاسو د چا د حکم لاندې نه یې او په دې خپل خیال کې رښتینی یې نو څو وخت چې د ملکیدون کې سړی روح مړی ته رسیدلې وي او تاسو ګورئ چې هغه مړ کیږي نو په دغه وخت کې هغه وتون کې روح ولې نه واپس کوي په دغه وخت کې مونږه هوتا تاسو نه زیات نږدې یو خو تاسو وینئ نه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم بیا کچری هغه مړې د نزدېکانو نوي نو داغه د پاره راحت خرزق او د نعمتونو نه ډک جنت دی وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم او که د خی ارخ د خلکو نبی نو دهغو هر کلیبا داسې کیږي چې سلام دیتا تا ته د خی طرف په خلکو کیه او کچری هغه په دروغ غنونکو گمراهانو کې وی نو داغه د میلمستیا د پاره اشیدلی وبدي او په دوزخ کې سوځیدل دي إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم دا ټول هرڅو یقیني حق دي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا